مخکې سورت قارعه و هغې کې بیان د بعث بعد الموت او په دې سورت تکاثر کې څه دی په دې کې د غافلو خلقو ذکر دی چې دغه په دې کې ذکر د څه دی د غافلینو دی او په سورت قارعه کې هغې کې ذکر د بعث بعد الموت الهاکم التکاثر غافله که تاسو لره ډېروالی د مال غافله که تاسو لره څه ډېروالی د مال تکاثر دوه ترجمې دي تکاثر نه مراد تکاثر د اموالو دی د مالونو په شمار کې تاسو چې کم دی نه مشغول یې د مانځه نه یې غافله کړلی پوه شئ د ذکر نه یې غافله کړلی او تکاثر تفاخر ته هم ویلی شي په یو بل باندې فخر کول په یو بل باندې فخر کول په دې تفاخر کې په دې کې تاسو چې کوم نه څه شولای غافل شولای حتی زرتم المقابر حتی چې تاسو ملاقات کو د مقبرو سره څه مطلب شو په دې دوه صفاتونو باندې تاسو قبر ته ورسېدل خیال کراله کنه مانه تر مرګ پورې تاسو په دې دوه صفاتونو کې پاتې شولای یا خو مال ډیرول یا فخر او تکبر ډیرول خیال کراله او بعض مفسرین وایي چې کفارو کې چې کم دی نو دا په یو بل باندې دوی فخر کاو یو وی زما مړي ډیر دي د بادرای بل وی زما مړي ډیر دي د بادرای ندی مقابله وی راځي چې مړي وشمارون په قبرونو باندې په قبرونو ورسر مړي شمارل چې یو وی زما دومره مړي دي بل وی زما سړي دومره مړي خیال کراله نو حتی چې تاسو مقبره ته ورسېدلې د خپل مړو د شمارلو دپاره کلا داسې نه ده کلا په معنا د حقا سره داسې نه ده چې دا تاسو کم ګمان کوئ سوف تعلمون تاسو به پوه شئ په انجام او عاقبت باندې تاسو به په خپل انجام پوه شئ ثم کلا بیا حق خبره دا سوف تعلمون زردا چې تاسو به پوه شئ کلا خبر داسې نه ده معنی حق خبره دا لو تعلمون کتا تو پوه شوي علم اليقين فعلم يقين سرا کتا تو پوه شوي په علم يقين سرا څلور قسمه علم دی کنه یو یقین دی یو څه دی علم اليقين دی یو حق اليقين دی یو عین اليقين دی طالبان په پوي یقین ستوي یقین هغه جزم مصمم تا یا اذعان ان النسبه واقعه او ليست بواقعه خیال کراله عزم مصمم او جزم مصمم تسوي دته چې کوم نه یقین یو عین اليقین دی عین اليقین چې په مشاهده سره شته یو شی ویني په سترګو سره دغه عین اليقین یو علم اليقین دی علم اليقین چې په دلیل سره تاته یو شی معلوم شي دغه تسوي علم اليقین یو حق اليقین دی حق اليقین دا چې سره د حکمتونو نه تاته یو شی معلوم شي دغه حکمتونه پیدیم درته معلوم شي دغه تسوي لشي دغه ته حق اليقین ثم لا تسالون بیا بس تاسو نه تفوس کیږي یوم اذن فدغ رد باندې عن النعیم د نعمتونو د الله چې کله تاسو ورځ د قیامت ولیدله او جهنم هم پسترګو سره ولیدلو نستاسو نه بیا تاسو نه د څه کیږي د نعمتونو کیږي علم نروک بالماء البارد تاسو باندې کې یخ په مې د باندې سکولې وې کنه بیګا څومره ګرمي و د وبو بهر سره ارمانو چې یخ په مې وسکل خیال کراله دغه به تاسو کیږي په ورځ د قیامت چې یخ په مې د باندې سکولې وې تا کم شکر کړي ادا وسه دا یخ ورځ را باندې الله را وستله دا څومره عظیم الشان نعمت ده د دې نعمتونو به الله تعالی تفوس کوي اته جواب سره الحمدلله بس یو ځل الحمدلله وایا د الله د نعمت شکر ادا شي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ عصر مخکې سورۃ تکاثر ذکر شو پاغي کې بیان د لاهین او د غافلین او په دې صورت کې بیان د خسران دی بیان د څه د خسران
چې کوم خلق د الله د عبادت نه غافل وي د هغې دپاره خسران او تاوان او باقي د دې صورت فضیلت هغه ډیر زیات دی وی حضرت شافعی رحمت الله علیه به وی چې که چاته دا نور قرآن شریف نه وی نازل شوی یو صورت عصر نازل شوی دام د هدایت لپاره کافي دا یو صورت عصر د هدایت لپاره کافي ځکه په دې کې دا لمبي دوه صفتونه دا لمبي دوه صفتونه دا د سدي دا چې کوم دی نو د دوه صفتونه د اول کې راغلي دي او دوه صفتونه دا په اخر کې راغلي دي نه دا اول دوه صفتونه چې دي دا د پاره د اصلاح د څه د پاره دا د پاره د اصلاح د ذات خپل او دا ورستنی دوه صفتونه دا د پاره د اصلاح د عالم دي اصلاح د څه د پاره عالم خیال کړاله نه دا دې په دې صورت کې څلور صفتونه الله بیان کړي دي چې په دغه دوه کې اصلاح د ذات تا او په دغه دوه کې ورستنو کې اصلاح د عالم نه د هدایت لپاره دا یو صورت چې کوم نه کافي څنګه چې حضرت شافعی رحمت الله علیه فرمایي خیال کړه او یو دو بزرګانو وای هغه با چې کله دیو بل سره به ملاقات وکړو سلام به وکړو یو به ورته وی والعصر ان الانسان لفی خسر بل متوی والعصر ان الانسان لفی خسر یو بل ته دغه سلور والا صفاتونه سکړل یاد کړل خیال کړه والعصر زما د قسمی په ماجیګر باندې نه په وخت د ماجیګر باندې دا ډیر قیمتي وخت دی ځکه په الله تعالی قسم کوي عبادت ډیر مختصر دی او وخت ډیر قیمتي دی او دا عصر وخت د ماجیګر تم وي دا عصر نه مراد زندگی د انسان ده د دې زندګۍ د انسان باندې الله قسم کوي چې دا ډیره قیمتي زندگی ده ان الانسان لفی خسر بشک انسان پتاوان کې دی انسان پس کې دی پتاوان کې دی او کوم انسان کافر او انسان مجرم دا پتاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي او نیک اعمال کړي دي د خسران نه بهر دي په دې خسران نشته چې ایمان راوړي ور سره نیک اعمال کړي دا دوه هغه صفاتونه دي چې دا د پاره د اصلاح د ذات دي د پاره د اصلاح د ذات او وتواصوا بالحق او هغه کسان دي چې وصیت د حق کوي چې بیان د حق کوي تبلیغ د حق بل تا کوي هغه کسان دي وتواصوا او بل ته بیان کوي بالصبر د صبر بل ته بیان د صبر کوي چېرې په دین کې کم مشکلات راځي په دې باندې به صبر کوه په دې باندې به صبر دا مخکنی دوه صفاتونه دا د پاره د اصلاح د ذات دي او دا ورستنی دوه صفاتونه دا پاره د اصلاح د عالم دي چې وعظ او نصيحت بل ته کوي او ور سره تبلیغ د څه کوي تبلیغ د صبر هم کوي تبلیغ د صبر بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ عصر سره مناسبت د سورۃ همزه څخه ده په سورۃ عصر کې بیان د خسرانو او په سورۃ همزه کې اسباب د خسران اسباب د څه دي د خسران او اسباب د خسران څه دي درې صفاتونه دي درې کارونه دي چې دغه د انسان د خسران د پاره او د هلاکت د پاره دغه چې کوم دي نو څه دي اسباب یو همز دی بل لمز دی بل جمع د مال خیال کړاله همز څه ته وایي غیبتونه کوه لمز څه ته ویلی شي مخامخ چې کوم دی نو لعن طعن کول کنزل منزل کول دې ته لمز ویلی شي او بل جمع د مال دا چې مال جمع کوي او حق د الله تعالی ته نه ور کوي دا درې صفاتونه د خسران درې صفاتونه د څه دي د خسران او د تاوان د انسان الله فرمایي ویل لكل همزه هلاکت د پاره د چا د هر هغه سړي همزتين چې هغه سوي هغه غیبت کوونکی وي غیبت کوي خو چا سره خبره کوي بس خبره د غیبت کوي
د بل بد او خپل غټه او د بل سپکه دې ته همز ویل شي لمزه او هلاکت ته د پاره د لمزه او لمزه ته ویل شي طعن کول مخامخ بد ویل او الذي حدیث کې راځي کنه چې الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه ناکاره ده چاته پوښتنه کوي یا رسول الله په زنا باندې خو الله تعالی سزا مقرر کړی ده او غیبت څنګه ناکاره ده الله حبیب تو فرمایل چې زنا د حقوق الله نه ده که الله وغواړي د زنا توبه به الله تعالی قبول کړي د زناکار توبه به الله قبول کړي لیکن د غیبت کون کی توبه الله نه قبلای د غیبت کون کی توبه الله نه قبلای ځکه دا حق الله نه او حقوق الله چې دي په دې دا الله تعالی نه معاف کوي خپل حقوق معاف کوي خو پر دې حقوق نه معاف خیال تراله خدا هغه غیبت ته چې هغه مختاب ته ورسیږي چې د چا غیبت کړي او هغه ته ورسیږي الذي دا غیبت کون کې هغه سره دی جمع مالا چې مالونه جمع کوي مالونه جمع کوي خزانه جوړي وعدده او شماري شماري او د الله تعالی حق ته نه ور کوي دا دریم صفت ته چې دا سبب د خسران يحسبو د ګمان دی ان مال او اخلدا چې مال د دایم ګرځي د خیال دی چې دا مال به د سره همیشئ چې دا مال به د سره همیشئ کلا دا چندا لیوم بزن فی الحطمه دی به وګرځول شي کاندې د جهنم ته حطمه هغه کاندې ته وای چې هغه بنده چې کم دینه زره کوي ختم ویلی شي کټ کول وتا حکیم ته حکیم ویلی وای دا د کعبه نه جدا شوی وما ادراک څه شي خبر کړي د تعالی را مل حطمه سده هغه کاند د جهنم چې هغه د بدن زره کوي نار الله دا ور د الله تعالی دی الموقدا چې هغه بل کړي شوی دی کم ځای بل کړي شوی دی التي هغه ور دی تطلعو چې هغه بلیږي علی الافئده فضلون د مجرمانو باندې فضلون د سبانه د مجرمان د دنیا دا ور دا خضرت نه راشيږي د دنیا ور زړه نه راشيږي ولی د دنیا ور خو په دې پوسټ کې ته چوره چې د بندانه ساوخي د بندانه ساوخي دي د دنیا ور زړه نه راشيږي ولی چې د زړه د رسیدلو نه مخکې دې مړی او دا الته خو مرګ شته دی نه هغه ور به په سبلېږي او په زړونو باندې بلی انها بشک دغه ور د جهنم چې دی علیه مؤصدها دا په دې باندې په صندوقونو کې وي دغه ور په دې باندې په صندوقونو کې دا جهنمی باغه صندوق ته وګرځولې شي چې پاغې کې دغه ور باندې ځکه اساس ته ویل شي درشل ته ویل شي فی عمدن او دا ور په هغه ستنو کې وي محمد دا چې دنګ ستنې وي دغه صندوق با دغه ستنې بم د سي هغه به چې کوم نه د ور او دا ور په دغه صندوقونو کې دا په جهنم یانو باندې بلی